دا څلور قسمه زنانه به چرته هم جنت ته لاړې نه شي. الله پاک به د قیامت په ورځ دیو ته ګوري هم نه، او دا زنانه به چرته هم جنت ته لاړ نه شي. هغه زنانه په دې کې لاولنۍ هغه زنانه ده چې کومه د خاوند سره برنغې طلاق وغواړي، بلا وجه طلاق وغواړي، نو هغه ښځه به چرته هم جنت ته داخل نه شي. دویمه هغه ښځه چې هغه نور د پاره ځان ښکلی کوي، لیکن په خاوند چې کله په کور کې نو هغه د پاره ځان نه ښکلی کوي، نه لیکن ځان نه صحیح کوي، ځان نه سنبالوي، او چې کله بهر ته د کور نه وځي نو دا نه نوي کپړې اغوندي او بهر ته ځي په سوټ بوټ کې وځي، نو دغه قسمه ښځه چې ده نو الله پاک یې څه کوي، جنت ته نه داخلي. درېیمه هغه زنانه چې هغه کپړې اغوستي خو تا ته به هېڅ پته نه لګي چې دې کپړې اغوستي دي، داسې کپړې به اغوستي، تنګې کپړې به اغوستي، نرۍ کپړې به اغوستي، نو تا ته به پته نه لګي، نو دا ښځه جنت ته نشي تللی داسې خلک. څلورم هغه قسمه زنانه چې هغه د خپل خاوند خدمت نه کوي، د خپل خاوند نه برنغه ناراضه وي، نو داسې قسمه ښځې ته الله پاک چرته هم جنت ته نه داخلوي. نو زمونږ مقصد دی چې تاسو ته هغه در ورسوو کومه چې زمونږ اسلام وایي او زمونږ د اسلام مطابق یې. موږ ټول له پکار ده چې دا څلور قسمه ښځې چې دي دیو له پکار ده چې دیو د خپل دا څلور قسمه څیزونه غلطیانې ځان نه وباسي، که نو سره به جنت ته هم لاړ نه شي، دلته دې دنیا به هم ستړي، په هغه دنیا کې به هم په جهنم کې. زمونږ مقصد اسلام خورول دي چې موږ اسلام خور کړو، کومه چې موږ ته پته وي چې هغه موږ تاسو ته ووایو او په خپله به انشاءالله عمل وکړو. دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ. زمونږ مقصد چې دی اسلام دی صرف، او موږ پیدا کړ هم الله پاک مسلمانان د دې لپاره یو چې